توبې دپاره څه و زما سره، یعنې زما د زهد دپاره څه شو سبب پکانه سبب زهدي کلام ترکی د ترکی دا خبرې زما د زهد څه معنی دنیا نه بېرغبتۍ لپاره سبب جوړ شو. دی ډایرکټ خپلې علاقې کلي ته راغی او څه چې د ده په ملکیت کې و مالونه دولتونه ټولې خیراتي کړه او علم په طلب کې ووتو. شقیق بلخي لوی سړی ته به جوړ شوی، شقیق بلخي علم په طلب کې ووتو، لوی سړی ته جوړ شو. اولا د علاقې خان نواب و، خو چې دغه خبرې واورېدلې چې د خلکو ته نصیحت کوم چې اره رازق دی او خالق دی او خپله پې عمل نه کوم، راله هغه هر څه چې د په ملکیت کې ټولې خلکو ته ورکړوي، دا ټول ستاسو شو. او علم پسې ووتو، لوی سړی ته جوړ شوی ده چې اوس هم علما صفتونه کوي. شقیق بلخي رحمه الله د علاقې لوی عالم، لوی زبرتي جوړ شوی. یو بل حکایت هم علماو نقل کړی، زازان په نوم باندې کسو، زازان اول زاد بیا زال دی. دا زازان چې و دا ډم و ډم. د دې زمانه کې خو موږ او تاسو کې کمزوري ډېره ده، ډم ته موږ او تاسې فنکار وایو، څوک ته ګلوکار وایي. دا د تعظیم او د عظمت نومونه په دې خلکو مږ دی. زه اکثر د ملګرو ته یم، زموږ د تبلیغي جماعت ښه جماعت دی، خیر پې غالب دی، ښه کارونه یې ډېر دي، خو دا یو څه کمزورۍ له موږ ټولو کې شته دی چې کله یو سړی ډمي او تبلیغي شي نو چې تبلیغ ته لاړ شي او الحمدلله وخت هم ولګوي، کال ولګوي، سرو مې بیا هم وایي چې زه فنکار وم، زه ګلوکار وم. داسې نه و چې زه ډم وم، غلط سړی وم. یعنې قانون دا دی. ما یو کس تفوس پرون د فرانس نه یو کس وکړو، ما ته وایي چې توبې لپاره شرایط دي. نو ما د توبې دپاره یو شرط دا دی چې کومه ګناه دې کړې په هغې به خپېمانه چې غول مې خوړلی دي، چې څه مې کړي غول مې خوړلی، او آینده کې به عزم وکړي چې دې کار ته به نه نږدې کېږم. دا مې د توبې دپاره دا شرایط دي. نو مې صرف 5 شرایط مې ذکر. بهرحال که د بنده سره د مخلوق سره تعلق ضرور دی چې الله سره خدري. بهرحال هغه ته مې قصه وکړه. باندې سبا خلک توبه وباسي، خو هغه کار ته بیا هم ښه ښکاري. ډېر داسې موږ ولید د توبې ویستلې به یاره چې زه چې کله ډم وم خلک به راتلل او عزت به یې راله کوه، دا به یې کول او دا به یې کول. یعنې مقصد دا دی چې دی اوس هم داسې پوره توبې نه دی ایستلې، په صدق توبه وباسي. نو دی اوس هم ځان ته ګلوکار او فنکار ځان ته وایي، او زموږ پښتانه مو ویلې چې دا فنکار دی ګلوکار دی. څوک چې رباب وایي، څوک چې ستار غږوي، څوک چې نور داسې ډمانې غږوي، څوک چې شپېلۍ وایي، څوک چې هر څه کوي، دا ټولو ته موږ ډمان وایو، پښتانو ته ډمان وایو. او ډم داسې کمزوری غوندې شی دی، کمزوری غوندې فن او صنعت دی په دې پښتنو کې، ډمي چې ورته. نو دا معنا نه ده چې سړی توبه وباسي او بیا هم ځان ته وایي زه فنکار وم، او یاره چې زه ګلوکار وم، یاره چې زه پلانکي ته پروګرام له خلکو غوښتلم او زما به خلکو ګلونه به راته خلکو راچول. نه داسې ووایه چې په هغه ټیم کې په ګناهونو کې ډوب وم، ډېر غلط سړی وم، اوس سره من الله رحم وکړو، تبلیغ ته رالم، توبه مې ویستله، داسې ووایه. نو زازان چې و دا هم د هغې زمانې ډم و ډم. موږ پښتانو ته ډم وایو. څوک چې ګډېږي ګانې بجانې و هغې ته ډم خلک وایي، دی ډم و. او ته به ځان سره هلکان او ځوانان هلکان کېنولي و ملګري، او مجلس به ګرم کړی و، یشربون الخمور علماو لیکلي، شراب به هم څکل او مجلس به ګرم و، ګانې بجانې به ورته ده ویلې، هغې به ورته ناست و مستي به یې کوله. په دا به مجلس به دوی ګرم کړی و همیشه. نو دې کوفه کې اوسېده. نو عبدالله بن مسعود د هغو په دې لاره یو ځل تېرېده، او د ده اواز ډېر ښایسته و، د ډېر اواز ښایسته و، زازان چې ورته وایي. نو چې کله د عبدالله مسعود په لاره تېرېده ویل چې ما احسن هذا الصوت لو كان بقراءة کتاب الله. ډېر ښایسته اواز دی چې د الله په کتاب د اواز استعمالولی که نه خوند به یې کولی، یعنې چې په دې ښکلي اواز یې قرآن ویلی څومره خوند به یې کولی. وایي دا خبره وکړه په سر یې څادر واچوي وروسته تېر شه. دی چې بهر راووتو ملګرو ته چې دا څوک و؟ وایي دا عبدالله بن مسعود د رسول الله ملګری صحابي دی. وایي څه یې ویل؟ وایي دا خبره وکړه چې ما احسن هذا الصوت لو كان بقراءة من کتاب. د الله په کتاب یې دا اواز استعمالولی، د الله کتاب یې ویلی ښه خوند به یې کولی، ښایسته اواز الله ورکړی. خو دا ډمي خو دا ګانې بجانې پې وایي. وایي ده ډایرکټ په دې خپل سټ کې رومیل واچوه، مندیرو ته په عربۍ کې وایي، رومیل ونسرو او منډه یې واغېستله. ورپسې عبدالله مسعود صاحب رامنې کړه، هغه ته یې ویل چې هغه له غاړه ورکړله، ویې ژړلې، دواړه یو بل څه وژړل. نو چې عبدالله مسعود ته یې ویل چې ته دومره دې وژړلې، وایي زه به د هغه چا سره څنګه مینه نه کوم او څنګه ورته نه جاړم چې الله ورسره محبت کوي. ده توبه ویستله. هغه ته یې ویل چې بس چې مې کړي دي الله ته زما توبه ده. نو علماو لیکلي دا نه وه چې خپل کلي ته راغی واپس یې نه، فلازم عبدالله ابن مسعود، وایي د عبدالله مسعود سره ځان لازم که او د قرآن ډېره حصه علم یې زده که، یعنې قرآن او حدیث ته متوجه شو، علم یې شروع کړو. نو د وخت زمانې لوی عالم ته جوړ شو. زازان کمزوری سړی و،
دومو په زمانه کې خو توبه ویستل او علم حاصل کو عبد الله مسعود سزان لازم کو علم وکو لوی سره ته جوړ حتی اصوار اماما فی العلم علماء لیکلي دي په علم کې لوی امام ته جوړ موږ د خبرې شروع کړي چې تاسو مشرانو حکایت نقل کوو چې اول کې سرکش ورستو الله خکړي دي د دې خبرې موږ شروع کړي دا په تور د عبرت او نصيحت نقل کوو چې الله دې موږ هم توفیق راکړي چې موږ هم داسې شو هر انسان د خپل وس مناسب ګناه کوي هر سړی خپل ګناه خپي جني منطقین وای هر سړی په خپل علم باندې علم حضور لري په خپل ذات باندې نفس باندې هر سړی ته پته راځي زبر ګناهونه کوم څنګه کوم په پټه کوم په کارې کوم څنګه ګناهونه هر سړی ته پته ده ځان خوته لای په خبرو باندې یو بل عالم تفسیر قعنبی ورته وای دا مولا کې ډېر خطرناک سړی شرابي او کمزور سړی نو دغه قصه علماء نقل کړي چې قعنبی رحم الله چې ودی اوله کې داسې ګډ وړو شراب به مسکلو ګډ وړو وې دې وزن ملګری دعوت کړو چې راځي نن د ما غربي روټیم کړي دا شراب هم مسکو سره دا غوخي مخې چيلي ملي بوخ وته د مورم چنده یا وې دې وې لهر روړي دنه تیاریږي د بهر راوته کوڅه کې دروازه کې استقبال ته ولاړ چې زمانه ملګری برازي و چې خیر وکړو یو عالم د شعبه رحم الله ته وې دې په خر باندې سور د شاته په خلکو پسیره منډه وې روان دي خلک تیز روان دي ته تاسو کو چې رساله څوک دی چې دا محدث داخلي سړی د محدث ته خلکو ته حدیث بیانوي عالم دی نو ته ته مخې ته ودرې ته ورته ویل چې حدیث دې ما ته حدیث بیان کړي یو حدیث ما ته وایي ناغه ته ویل چې ما انت من اصحاب الحديث زمون په خواني علما ګور ډېر نران خلکو په غیرت نو د ته ویل ما انت من اصحاب الحديث تر اصحاب الحديث نه ته څنګه حدیث بیان کړه ته خو دې حالت او کیفیت ته ورته وګوره نو څه چاړه راويستله او ته مسوتنی غکړه چې بیا برته حدیث وکنه زخمی کوم و امر ناغه په کړو چې صلاح ساده خونته دي ناغه ته چې حدثني فلان 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 یعنی حدیث ته بیان دا حدیث دا بیان کو چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت کله چې د حیا او چته شي حاصله معنی دا ده نو چې خوخه به کوا یعنی دا لن حدیث ته وي چې رسول الله فرمایلی اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ودا حدیث چې وورید چاړې وګرځوله او ډایرک کور ته لاړې کور ته منډه کړلې او شراب چې څه چانټې مانټې ویلو خټولې واړول او مرته یو چې زما ملګری برازي او جرکه ته خوراک ورک ورته وای چې دغه پلان کې قانوني دا کارو شراب واړول او توبه ویسله منډه واغسلاړې متنی ته ځان ورساو علماء لیکلي چې په لازمه انس ابن مالک یعنی د امام مالک رحم الله سره شو التزام لازم امام مالک رحم الله سره ځان لازم کو مالک بن انس چوته وای او هغه ډېر حدیث دکړه به قصد کو چې بصری ته زما دا شعبه ما یو حدیث اوریدل بل حدیث ورته اورم چې د کله بصری ته روان شو چې الته ورسېدو به شعبه سه وفات شو دا یو حدیث شعبه نه اورید هغه یو حدیث به دومره اثر وکړي چې توبه ویستل او شراب ورسېل ریکله د علماء لیکلي دي چې معاشرانو باندې به یو حدیث هم اثر کاوه یو قرآني آیت هم په اثر کاوه اوس قرآن حدیثونه بیانېږي موږ تاسو باندې اثر نه کوي وایي دا زموږ اساس باطن خراب شوی که باطن زموږ اساس ټیک شو دا قرآن او حدیث په خسرې غټ اثر کوي او د دې تاثیر علماء ډېر زیات واقعات لیکلي دي خدای ټیم زموږ ختم دي او دومره خبرې کافي دي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی فاطمه بنت وصلى الله تبارك